یو که زه دا خبر وکړم چې د استنبول کې کوم مذاکرات روان دي نو دوه قسمه ویو مخې ته راځي. یو ویو هغه دی زمونږ پاکستان د طرفه یا پاکستان چې کوم میډیا ده یا سوشل میډیا ده په هغې کې چې راځي. یو ویو هغه دی چې افغان سایډ لږه کلیر یو خو د هغوی د ډیلیګیشن پته ده چې په ډیلیګیشن کې څوک شامل دي، د هغوی نومونه مخې ته راغلي دي. پاکستان سایډ نه مونږ ته اوسه پورې دا پته نشته دی چې یاره پاکستان نه ډیلیګیشن کې څوک دي، خو صرف دونه راته ویلي شوي دي چې یاره آفیشل دي. اوس آفیشل د کم لیول دی؟ فارن آفیس نه دی، منسټري اف انټیریر نه دی، منسټري اف ډیفنس نه دی، کم لیول دی؟ دا خبره ده. بله دا ده چې افغان ډیلیګیټ چې کوم دي هغوی د خپل میډیا سره یا رسنو سره چې دی هغوی داسې ښکاري چې څه نه څه کانټیکټ کېږي. دا لږه شیبه مخکې د افغانستان یو چې کوم ټولو نه غټ ټلویزیون نیټورک دی طلوع، هغوی دا رپورټ کوله چې یاره زمونږ چې رابطه وشوله نو هغوی وایي چې یاره خبرې ډېرې ښې مثبتې روانې دي او لږه شیبه کې به مونږ دا چې کوم دی دا به لکه خپل پایې ته ورسي او یو مشترکه اعلامیه یا یو پریس ریلیز په شکل کې به هغوی مو چې دا به مونږ دا به هم نشر شي. بل ما یو څو افغان چې کوم جرنالستان دي د هغوی سره هم چې زما خبرې وشوې نو د هغوی اړه هم دا خبره کوي چې د هغوی د دې ډیلیګیشن کې یا په دې وفد کې څو کسانو سره خبرې شوي دي نو هغوی هم تقریبا هم دغه خبره کوي کومه خبره چې د کابل نه د دوی ټلویزیون چې کوم دي دا رپورټ کوي. اوس که پاکستان سایډ مونږ وګورو نو پاکستان سایډ نه مونږ چې کوم تاسو وګورئ لکه د پاکستان چې کوم افیشل نیوز ایجنسی ده د هغې چې کوم رپورټ کوي نو د هغې مطابق هم دغه تاسو چې کومه خبره وکړه چې یاره اوسه پورې مذاکرات چې دي هغې کې سنجیدګي یا اخلاص نه ښکاري بلکې کوم اهم خبرې دي او هغه د پاکستان د طرفه چې ده په د ټي ټي پي چې د افغانستان خبر استعمالي یا د افغان طالبانو سرپرستي ورته حاصله ده دې حوالې سره لږ د شکوک و شبهات اظهار کېږي چې یاره هغوی لا په دې باندې نه دي متفق شوي دي یا دا خبره دلته کې دا مونږ رپورټینګ کوو کېږي چې یاره د کابل او د کندهار ترمنځ چې کوم اختلافات دي نو هغه اختلافات چې کوم دي هغه په دې مذاکراتو باندې ډېر زیات اثرانداز کېږي. نو دا خو یو خبره چې کومه ما اوسه پورې مشترکه زه به دا ووایم یا هغه لکه زړه ته پرېوځي هغه دا ده چې دوی تر دې حده پورې خبرې شوي دي چې یاره د دغه خلکو د مومنټ په حواله د پاکستان افغانستان چې کوم د دهشتګردۍ کوم مشترکه چیلنج دی نو په دې کې د اطلاعاتو د یو بل سره شریکول یا انفارمیشن شیرینګ په هغې حوالې سره دوی وایي چې د دواړو ترمنځ یو میکانیزم هغې باندې کافي پیشرفت شوی دی. نو اوس دا ده چې دې ټیم کې زموږ د طرفه زیاتره مونږ سپیکولیټیو خبرې کېږي چې لایکلی دا دی لایکلی دغه پکې د هغې د طرفه چې کوم رپورټینګ کېږي نو هغوی سورس کوټ کوي او سورس چې کوم دی په دغه وخت کې شامل افغان چې کوم افیشل دي هغوی د طرفه دا هغه سورس چې کوم دی د هغوی د طرف نه دوی دا خبره کوي.